د انسان پیدایش الله پاک د خټې نه کړی، د خاورې نه. الله پاک په خپل قدرت کامله سره د تمامې ځمکې نه مختلفه خاوره راوچته کړه. هغه خاوره بیا الله پاک خټه ترې جوړه کړه، لکه چې څنګه مونږ خټه جوړو، اوبه پکې واچو، خټه یې ترې جوړه. کله چې خټه جوړه شوه نو دغه خټه بیا په کلونو باندې پرته وه، دقسې خټه دا بیا اوچه شوه او داسې اوچه شوه لکه څنګه چې دا اور باندې یو خاوره یا دا چې کوم تنورونه جوړوي، تنورونه، او دوی چې تنور جوړ کړي او د هغه بیا په دې اور باندې پاخه کړي، دا ټیکر یې ترې جوړ شي، بیا چې ګوته ټنګ ورکړي نو ټنګار کوي. دقسې دا خټه چې کوم ده دا اوچه شوه چې کړنګار به یې کو بیا. نو د دقې نه الله پاک چې کوم دی دا انسان دا پیدا کړ. د انسان پیدایش دا د پیریانو د پیدایش نه بعد شوی دی، ځکه چې د حضرت آدم علیه السلام نه وړاندې 2000 کاله وړاندې په دې مخ د ځمکه باندې پیریان اوسېدل، د هغوی بادشاهي و او د هغوی حکومت و. 2000 کاله بعد بیا الله پاک د حضرت آدم علیه السلام وجود مبارک دا جوړ کړ. بیا د هغې نه بعد د آدم علیه السلام 1000 کاله عمر، بیا د هغه نه 1000 کاله بعد الله پاک حضرت نوح علیه السلام پیدا کړ. مقصد دا دی چې د انسان وجود چې کوم دی دا د دې خاورې نه پیدا دی.